خبره ده چې اول زه یې زملو یې دغه نازونه مو بره نه ګڼم چې دا ریپې زه نه وخوړل یا دا زه نه خوړل یا دا مو وخستې نه دي یا ویس نه وخوړل خو هر شی جایز دی خو مقدار ها مناسب هروم نشه ورته ویلی خو چونکې چې دا څه راوندي دا خو مکمل لوډ کسوټ راوندی میشه نن ده یوه تسلط صدر کولی شم چې که چا په شریعت فیصلې کولی د قاضي زور یې نه لوره د خارچي هغې یې پاختان د هغې د خوروک تر دې پوره فقها لیکلي دي باقاعده فقها تر دې پوره وضاحت کړی دی چې مهمان نوازۍ مطالبې کول د فارقین نه ډېر زیات اجرت مطالبې کول دا جایز نه دي مناسب که چیرې دا څوک توسته په لوس دی راغی چې دا و چې یاره د قاضي وزیر فیصله مې زړه غوړي چې مو دا جمع په شریعت لانډه شي بیو لیلا فیلا وجد ثوابه په نیاد باندې دا بنده عجیز حاضر وي د توسه په موجودګي نو یوه ریپې مطالبه وي ځنې هغه لشکې معمولي چای او په د څه ورته چې ملګا د کوره دوه ا چایو مې هده کوره وي چې میش توس جهالت ته ترویج ورکوي جهالت ته میش توس جمعې ور وغندي خو شریعت تو ترویج ورکي شریعت تو جمعې ور وغندي چې په مشکله نه فیصله وي ها چې څوک یې په شریعت کو ورته روزي وي لیلا فلایواري پونه غوړي اجرو د مو وي او نوستوی د مو په میزینا کاټینا کورسی وي یواد وی پیلی چای وي میژازي زولا د پیت شي الله د پورا د ثواب په نیت باندې په دا پورو د چانه د شریعت فیصله نه دی لوري کیږي چې زه قاضي واس نه لاره لیا زوري نه لاره دا ګاګه توستا په مفته قاضیون شته دی چې دا یو خدمت میشتوس وکي الله جل شانه دا میشنه دا چار وخلی الله دا میشته د شریعت مطابق قدمی و خستل توفیق روکی میشو دا کوشش کوي چې توره د میش په واس شي چې شریعت مطابق قدمی نه وخلی گناه کی صادر تاو کی ته بیا مانه دا نه گناه کی سات چې مور بلور در تاو کی بیا و نه مانه ځکه عام میش سبق ویلای و تفصیلی و چون که مشکات شریف ته میشه مبواب دی په ترتیبی په دا کښې نن حدیث دارو غلی دی چې کاچیرې قاضي ته چا معامله روړه بیو داس نه کوي چې یک طرفه فیصلې کوي دواړې مدعي مدعلې د دواړې خبره وغوروي دا نه چې یو ورته وژغې چې میشتو سته ورته چې یوه خوله ګل هلیدو بله چې وروي هغه اشنا ژالیدو اشنا ژالو هار ووي دا د شریعت حکم نه دی چې قاضي ته د یوه سړي موقف پیش شي بیا د دی په مخ تسریري فیصلې جاري کو نه د مدعلې حق ته دا جرم دی چې خامخا وروي په دې حواله سره یو مخکې بل روایت هرغلی دی د دغې صریح حدیث دی چې تاسو ووایئ چې دا قاضي څوک جوړ شي زه کله کله د استودونو ملګري سره ګپ لګوه چې خدای دا شرعي امارت رووالي مو ته د خدای د قاضا منصب روکړي بیا که خیر وه ډېرې خلک سره زه هغه کرویې شریف انداز کوم چا سره هم ګزاره نه وي خو د قاضا چې چاته دا کرسی ور په لوس شي په دا کښې ګټه شته نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راون څخه ډېرې ائمه په دا باندې خو امامونه باقاعده سازو ورته ملاو شوې چې د قضاوت نه قبلوه دا چیف جسټس عهده نه دو دا یې نه قبلوله ویلی چې په دې کښې د عدل او د انصاف غټ سول دی عدل د انصاف نن چې یو اړیکی میجر کارنیل جرم وکړي قاضي دا ته اوداس ټینګېږي په عدالت کښې د جج دا ته اوداس ټینګېږي خامخا دی بې انصافي کوي او چې څوک بې انصافي کوي ابي هريره رضی الله عنه روایت دی خوش پیغمبر فرمایي من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغیر سکین چې چاته د قضاوت د قاضي کرسی ور پلوس شوه او دا بغیر بچوړي ذبحه شو دا سرزونه خبره نه ده کیسه ډېره درنه ده میش خو یایي چې پروټوکول وي تنخوا وي ګاټې ووي دا شاید ډېر لوی بوج دی محدثین شوراخ لیکلی دی چې دغې معنا ظاهري نه دو چې بچوړی ګڼه چا مغزای ور پرې کړه دغې معنا دا دو چې دا دامره بوج دی چې تر قیامته پورې په دا سړي دا بوج ایښی وي
که په دا کښې بې انصافي درنه وشوه په قیامت وی جواب دی وی. حضور صلی الله علیه وسلم صریح حدیث دی چې 3 قسمه قاضي ځنې جهنمیون دي. بیا میشتوس په خپل منصفین هر درې میپاد واټکي کوي ځکه چې لوی کاروبار دی ته نور روان دی. شریعت احکام دي چې سره په وژغېږي. 3 قسمه قاضیون دي. یو جنتي 2 قسمه جهنمیون. جنتی دا دی چې په کیسه سر خلوص شي خلق ته انصاف فراهم کو ادواړې ناور وي بالکل د شریعت په تناظر شي خلق فیصله وکړي. دا قاضي خدا جنتی. جهنمی دا دی چې مکمل اول خو په کیسه سر نه خلوصېږي په تیاره کښې ورولي چې پوسه آرډر دی بعض زه فیصله مې وکړه نور یې دا ته نه کړي چې وسړه را دا فیصله که قاضي په خبره پوی نه وي. دومه دا بلکې لیکل یې فیصله ورته رسي لوړ پې پوی نه وي. دوم جهنمی هغه قاضي دی چې نه په معامله کې سر خلوص وي چې د سړي څه معامله دو خو په انصاف یکونه د دغه باوجود هغه بې انصافي کو ایو خو تور وژوي یا په تیاره کښې وي سار یې نه پې خلوص پې پوی نه وي نالایق وي. یو دا چې سار یې هغه پې خلوص وي بیا دا یې فیصلې کوي ناجایزې. حضور صلی الله علیه وسلم صریح حدیث دی چې دا قاضي جهنمی دی. دا قاضي دغې سره میشتو ستا څو حکمونه راپورې شول. اول خو دا چې استوزه مسالې د شرعي دي آیا دا حکم خالی د قاضي د پورا دی چیف جسټس میا افتخار دی که د ویسې څه بلې دغه د پورا دی که چې میره قاضي زلای خلک فیصلې کوي دغه د پورا دا حکم دی نه دا حکم د د پورا دی دی د د پورا دی دی قاضي د پورا دی. شرعي احکام هر چا ته متوجه دي. قرآن فیصله کړی دو. الله جل شانه فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قرآن باقاعده فیصله کړی دو چې تاسو خپل امانات ادا کوئ صحیح. چا فیصله در سره دو ا د تو اماناتو خلق حقوق در سره دي که تو سره یو منصفه ثالثه فیصله کوین کیا قاضي عادل هر څوک چې څوک وي چې د حقوق دی راغلل دل ولې پکښه وکې قرآن د دغې آیات مطابق ته هم راګزنه په مجرمي. دا باقاعده قرآن صریحه فیصله کړې ده په دا کښې قاضي دی پوره دا حکم نه دی دا مې پوره ها دی 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 پوره ها دی. بله خبره ده چې که چا په دې کښې خیانت وکړه په دې فیصله کښې د جهنم برغولی وي دا مرکزان دا فیصله کوین که دو جهنمی وي. صفحه حدیث دی صریح حدیث دی توجیحات یې نه دي شوي ځکه چې دا یو لوی په امانت شی لوی خیانت کول دي. څلورمه خبره ده چې میشه یو خدمت خلق ته پیش کی نه په دنیا کښې میشه ډېره واویله کوي چې ښځې سر چک شي په سړی بوج روز شي بیا سیرانو را شری شي بیا مرکې جرګې ورته شری شي ځکه چې په سړی بوج دی نور حقوق ته ولل شي چې بیا کله حکومت میر سره زیاتۍ کوي بیا سیرې نورې شری شي ویرې ټانډې شری شي چې غالي چکې شوې وشول دا وشول. نن په دې نومه باندې چې په فیصلې په مرکې په جرګې کښې یو لوی کاروبار روان دی. مرکزان خرڅېږي مرکزان غلطه فیصله کی خیانت کی طرفداری کی شپوړه سوره یوه مرکه ته کښېني شپوړه سوره اجرت په یوه مرکه وخلې و یو دومره غریب وي چې یاره هغه د مرکې د چباولی نه وي غربت وي بیا چې ورته وایي غریب چې وسړی خو ګزرار سره وکړي زه خو دره وستي نه یم مجبوري مې دو چې سړی چې وستې نه راسي بیا د دې معاملې نه رټ څه دي جواب یې هر ظلم تصیح کړی دی حالانکې دا د مسلمانو غوښه خوړ دي غوښه دا خو طاعت دي دا خو متقدمین علما لکه المین چې کوي یا تروی کوي یا مطلب دا چې کوم طاعت دي په دا باندې
متقدمین علما په نزدیک تنخواه واخیستل جایز نه دي. متأخرین د ضرورت د وجې نه اجازات ورکړی دی چې خیر دی په مرکه په جرګه اجرت واخله، چې څوک امامت کوي آته د تنخواه میلاو شي، چې څوک درس و تدریس کوي آته د تنخواه میلاو شي. خو لی ضروره په قدر ضرورت، داسې نه، دا خو مکمل د انسانونه تباه کول دي، بربودول دي. او یوه مسله هم پرین بله ښه کړې وه، د شوینې ریپې خواروک، د شوینې ریپې خواروک دا معامله دا مسله میش پرین مفتی صاحب سره په فقهي مجلس شه ښه کړې وه. شوینې د ضمانت د پاندونې او مطلب د برامتي حکم د څه دی؟ کماله دا امانت یا امانت معنا دا دو چې دا واجب رد و واجب الاعاده دي، ور واپس کوي سړی ته پښو خیانت نه کوي. چاته دا جایزه نه دو چې د شوینې ریپې وخوري، وی چې پلونکای تکړه مرکزان دی د هغې نه شوینه یې وخوړ زبه دې که آپ یې وکړ نه امانت یې ته څوک یې ویلی دی خدای پاک بې امرې کوي، ویلی دی الله پاک نه فرمانزون جوړوي چې قرآن دی وشي اجازات نه دی کړی یې چې تو امانت ادا کې. بیا ته په دا ځون تکړه مرکزان بولې چې قرآن خلاف د فیصلې خلاف چلیږي. لہذا امام ابو یوسف صاحب یو کول دا دی چې په دا خو متفق دي چې خوړای نشه ضبط کوای نشه، البته چې د فریقین پیروزي کوي هم فیصله تا بیا لش کې ځون سره وزنډوا میرکا خپلو سړي غوړه فیصله تا کښې دي شرید رشت د بیرینه وشوي دي په چا پسې هغه غنډه نه دو کړې. او د دی متشدد مسلک ډېر روشن خیال ډېر برایټ مایندډ ډېر ګلالی مذهب دی. خیر دی لش کې سړي ورته ارزمن کا چې دای در درېمي چې سړی شوینه شي شوینه در کوه خو تو فیصله ومنې اخر سړی شي کړه تر وخېږي فیصلو یې وشي، خو خوارو کې چاته جایز نه دی. او بله